نن زموږ د خوازخیل هسپتال کې زموږ د وړو د انتهایی نگهداشت یونټ افتتاح وه. دا سامان زموږ سره 10-12 کالونه پروت و. زه چې کله رالم انچارج شوم زما په مایند کې دا راغله چې دا علاقه چې دا ډېر غریب علاقه ده. دویم دا دلته کوم واړه ماشومان شي زموږ سره دلته نږدې فیسیلیټي نشته چې ماشومان د دې ځای نه هغې ته شفټ شي. په دې ټایم کې د ماشومانو ته زیات خطرات محسوسېږي. نو د دې وجې نه ما خپل کوشش دا وایي چې اول په دې هسپتال کې د NICU بندوبست وکړم. نو د دغه وجې نه موږ اولنۍ پرایورټي کې موږ د NICU لپاره دغه وکړو. نن انشاءالله تعالی هغه زموږ پوره سرته ورسېد. نن موږ په خوازخیل هسپتال کې د NICU افتتاح وکړه. خوازخیل هسپتال کې نن افتتاح وشوه. دا زموږ سره د انکوبیټر د دې فنکشن دا دی کله چې پری میچور بیبي وشي او هغه خپل ساه چې دی هغه نشي مینټین کولی یا هغه ته نور څه مسلې نو هغه موږ په دې کې اچو. د دې ټمپریچر چې د خپل ټمپریچر چې دی هغه مینټین کوي نو ماشوم موږ په دې کې دغه کوو. د دې نه پس چې بیا کله د دې نه ماشوم ښه شي او هغه ته زیړی راشي په کور کې چې ورته موږ کله وایو دې ته بلپونه ولګوئ نو هغه بیا دا بل یو مشین دی زموږ سره دې ته پټوتراپي وایي. په دې پټوتراپي کې موږ اچو د هغه جاینټنس کم زیړی چې دی نو هغه کمیږي. زموږ سره چې کوم پټوتراپي مشین دی نو دا لیټس مشین دی. په دې کې زموږ سره بایفیپ هم دی کوم چې مریض ته په کار راځي. په دې کې زموږ سره پټوتراپي هم دی. پټوتراپي مطلب دا دی چې کوم ماشوم چې دی هغه ټمپریچر چې دی هغه نه دغ کېږي د زیړي دغه لپاره. او دویم په دې کې زموږ سره فنکشن دا دی هیټر دی. نو ماشوم چې کله یخي او هغه ته ټمپریچر ضرورت وي نو هغه موږ په دې کې واچو هغه ټمپریچر دپاره. دا زموږ سره زموږ سافټویر دی خپل ټول هاسپټل کې چې دی دا سافټویر چې دا زموږ سره انسټال شوی دی. خو د NICU لپاره په دې کې موږ سپیشل دا یو آپشن داخل کړی چې دا سافټویر چې دی دا موږ ته دا بارکوډ راوباسي او دا بارکوډ په NIC باندې د والي صاحب په NIC باندې وایي چې کوم ماشوم اډمټ دی هغه یا د پلار NIC یا د مور NIC نو هغه په دې باندې او دا ټیک چې دا موږ بیا په ماشوم باندې دا ټیک چې دی دا په موږ لګوو.